دی یا نوې نوې آلې راوځي، یو ځکي یو ګنده اوبه دي، یو خوړ دی، یو نهر دی، یو ګدۍ ده، یو چې کوم دی یو نالی ده، او د هغه نهر کې ګنده اوبه بهیږي، یا پکې چې کوم دی صاب المال ده اوبه بهیږي، او هغې د چا مشیندري ولګوله او د دغه مشیندرۍ په ذریعه سره دغه ګنده اوبه چې کوم دی راوباسي او فلټر کوي، صفا کوي. آیا په دې اوبو باندې اودس جایز دی که جایز نه دی؟ ځکه اودس دپاره صفا اوبه ضروري دي. نو دغه اوبه چې کومې ګنده وي او د یو مشیندرۍ په ذریعه سره چې کوم دی صفا شولې، نو په دې اوبو باندې اودس کېږي که نه کېږي؟ نو عالمانو لیکلي ګوره په دغه اوبو اودس نه کېږي، په دغه اوبو باندې اودس نه کېږي. دا ډېره اهمه مسله ده او دا ټول مسلمانان یاد کوي، ځکه څښل هم ناروا دي دغه اوبو، او دغه اوبو اودس کول هم حرام دي. په دغه اوبو به څوک اودس نه کوي چې کومې د فلټر په ذریعه یا د مشیندرۍ په ذریعه باندې صفا شي. هغه ګنده بېلمازه اوبه ځکه د بېلمازه اوبه په هر یو رګ رګ کې چې کوم د جراثیم ورننوتلي دي، او د بېلمازۍ هغه جراثیم پکې ورننوتلي دي. نو لهذا په دغه اوبو باندې که چا په هره ذریعه باندې صفا کړلې، نو په هغې باندې اودس نه کېږي. مسلمانان به دغه اوبو نه ځان ساتي چې کومې اوبه ګنده شوي، بېلمازه شوي او په مشیندرۍ باندې صفا شي. لهذا چې کومې صفا اوبه دي قدرتي، په هغې اوبو باندې اودس پکار دی. په دغه اوبو باندې اودس هم